बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास हारून। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूं सईद शरीफ रोड पर, जहां पर PTI के जानिब से एहतिजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। मुल्क भर में एहतिजाजी मुजाहरे शुरू है और इमरान खान की रिहाई के लिए पुरजोर मुतालबे किए जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। आज बहुत गलत हरकत की है इन्होंने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट वालों ने जो हरकत की है इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मजम्मत भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये तहरीक इन्होंने पाकिस्तान को आग लगाने की कोशिश किया, खुद अपने हाथों से अपने इदारों को तबाह करने की कोशिश की। आपने इस्लामाबाद को श्रीलंका की तरह उन्होंने तबाह करने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह ताला इनके इन ख्वाहिशात को हम पूरा करके दम लेंगे। सारे पाकिस्तान में लोग निकले हुए हैं और हर जगह पर आग लगी हुई है और ये लोग यही चाहते थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और पाकिस्तान को आग लगा ले। तो इनको ख्वाहिश को हम इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। बस जब तक खान साहब को रिहाई नहीं देते हम लोग इस तरह बैठे रहेंगे। غیر قانوني خبرې نه یو راغلي، غیر اخلاقي کار نه یو راغلي، بچا ظلم نه کوو، بچا جبر نه کوو، خو چې موږ بچا موږ باندې څوک ظلم کوي دا موږ الله ساتو. جیلونه ډک کوي زموږ بیا، جیلونه ډک کوي، ظلم وکوي. موږ د دې ملک قانون منو، موږ دا ملک منو، خو موږ ظلم نه منو، موږ بې انصافي نه منو، موږ دا نه منو چې دا الله دپاره د یو قانون او د ادنا دپاره دی. دا به څوک مني په دې ځای باندې کښېنئ، انقلاب دی. په دې ځای نه به چې څوک توی راځئ وایه مهرباني وکړه ته به ستړی شوی ته لاړ شه. تاسو غریب خلکو له تکلیف ورکوئ بار نه ورکوئ بس په دې ځای باندې. او بیا خاص کر د پاکستان د تحریک انصاف د 26 ساله جدوجہد تاسو کتلی چېرته زموږ لیډر غیر قانوني غیر اخلاقي د آئین خلاف نه کړی. نن چې کوم دو کوم حرکت وکړو، خاص کر زه دا ویم چې دا چا چې دا کار وکړو دا د امریکې ملګري، دا د یهودو ملګري، دا د را ملګري دي. دا په دې ملک کې لا قانونیت غواړي، افراطفري غواړي. او نن به انشاءالله تعالی چې زموږ لیډر نه آزاد شي، هر سړی په خپله فیصله په خپله کوي او په دې روډونه به یې کوو. د هغه وخته پورې به ناست شو څو پورې زموږ لیډر زموږ په منځ کې نه ناست. تاسو ته پته ده چې کوم نظام کوم سیسټم روان دی، دې حکومت کم چې د هغو نور وس چار نه رسي، غریب نه کمیس پرتوګ ایستو، وړی کم ځای ته ورسول، کم لا قانونیت دی. دا خلک هغه دونه بې وسه کوي چې دا خلک روډونو ته راونوځي او د دې امپورټډ حکومت خلاف اواز اوچت نه کړي. زه هغو ته کولاو پیغام ورکوم، کم سړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي او ایمان په هغه کې، ایمان پکې بغیر د پاکستان د تحریک انصاف نه. زه د پاکستان تحریک انصاف ورکر په دې نه یادوم چې دا ټول قوم خبره ده. پاکستان تحریک انصاف ورسره د پوره پاکستان عوام هغو له دا پیغام ورکوم چې نن به 22 کروڑ عوام راوځي او نن به انشاءالله انقلاب راولو. د دې ملک د دې فیصله به دا غریب عوام کوي او هغه فیصله به کوي کم چې دا خاماران په غټو غټو محلاتو کې ناست دي، په کمرو کې دننه د دې غریبانانو فیصلې کوي. انشاءالله نن د هغې د ختمېدو ورځ راوتې. دا هغه وخته پورې به زموږ احتجاجي څو پورې چې زموږ لیډر زموږ په منځ کې نه وي او هغه مونږ ته لا روان دی عمل نه یې پیش کړی. ډېر هر بچی د عالم اسلام هر بچی نن غمزادلی او په دې باندې راوتی دی چې نن هغه امپورټډ حکومت او چا چې به دا دعوه کوله چې عمران خان حکومت ټیک نه دی، دلته ګراني ده، دلته بدامني ده. عمران خان لرې شوی امپورټډ حکومت راغی. د امپورټډ حکومت دا ایمان دی چې نن د الیکشن نه تښتي، یوه حربه استعمالوي او دا د هغه اخري حربه ده چې په دې ملک کې ماشاءالله نافي شیان ګاندې حالات ته ولګي او الیکشن دې په زوجه پوسپوچي. موږ الیکشن پوسپوچونه نه ورکوو. د عمران خان سره چې کوم تشدد کړی دی د هغې به موږ د یو بدل به انشاءالله د امپورټډ حکومت نه موږ اخلو. ولې چې سیاسي ورسې ده چې دی هغې ته خلک تحفظ ورکوي. دا د غونډګانو، دا د قاتلانو، دا د سازشیانو، دا د هغه امریکې د پنډتیانو حکومت دی چې نن د عمران خان باندې تشدد کوي او هغې هستۍ له دې لاس ورکړ چې د بچو ګډ له لاس ورکړ. د پاکستان هر بچی چې دی انشاءالله هغه راوځي او د دې ملک لپاره به قرباني ورکوي. دا چې عمران خان باندې په دې ملک کې واحد هغه لیډر دی چې په هغه 147 سپایرې شي، خو بیا هم هغه
هر ځای کې چې هغه پیش شوی دی هغه هرې مقدمې له تللی دی، هر ځای کې هغه خپله پیشي کړې ده. نن هم د هغه پیشي وه، د هغه نن چې کومه ګرفتاري ده دا بالکل غیر قانوني ده، د دې قانوني څه جواز نشته. هر ځای هغه د قانون د هر ادارې احترام کړی دی. موږ هم د هر ادارې هر قانون احترام کوو. موږ په دې ملک کې اوسېږو، موږ د هر ادارې احترام کوو. تاسو نن ګورئ دا خلک راوتی، غونډ ملک جام دی، په روډونو خلک راوتی. دا د څه د وجې؟ هر سړي خپل کار روزګار پرېښودی، نن د عمران خان دپاره راوتی. هغه واحد یو لیډر دی چې هغه د دې ملک د دې قوم خبره کوي، هغه د قانون مني، په دې ملک آئین مني. دا خلک تاسو ګورئ چې په یو پیشۍ باندې په هغه باندې څونه اف کېږي، په مخه په هغه هره ورځ د هغه عدالتونو ته پیشي ده، د هغې باوجود هغه نن غیر قانوني ګرفتار کو. دا خلک راوتی د هغه دپاره موږ د هغه د رهایۍ مطالبه کوو چې تر څو پورې هغه نه رهایي شي. موږ که په روډونو که په هر ځای د هر ادارې مخې موږ به ځو، موږ به خپل لیډر ریا کړی نه وي، د هغې پورې موږ په قلاره کې کینو نه.